افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي چارو د کمیسیون سمعي او بشري څانګه لخوا وړاندې کېږي. د ګوانتانامو زندان اسلام په مقدسو شهیدانو سلام دکیو بعد دل په ټولو زندانیانو سلام شهد کړی او ځولنې لاس او پښو کې پرتې کیل په قفس کې د اسلام په شنو زمریانو سلام دکیو بعد دل په ټولو زندانیانو سلام وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه وه چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی چې د آسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري. زندان د دې زندان ویره داسې حد ته ورسېدله چې مجاهدین مهاجرین علما نه تنها دا چې د جهاد د قیام او د ازادۍ خبرې نشي کولی بلکې ډېر ضعیف ایمانه خلک یې د دې ډار دې حد ته ورسول چې د اسلام احکام مفهوم او مفاهیم تحریف کړه. زندان د جهاد خبرې مه کوه چې بندي به شي. زندان امریکایانو خلاف کار مه کوه بندي به شي. زندان تبلیغات مه کوه بندي به شي. زندان نشرات مه کوه بندي به شي. مضمون مه لیکه بندي به شي. زندان او که بالاخره مسلماني منع شي چې مسلماني مه کوئ دې حالت سره به چې اوس خلک د مسلمانۍ پرېښودو ته هم تیار زندان څوک چې د جهاد او د قربانۍ په نیت کې شهادت میدان ته ورځي هغه به بیا د بندیخانې نه وېرېږي. څوک چې شهادت غواړي هغه به د بندیخانې نه وېرېږي تعذیب نه وېرېږي. درنو هېوادوال د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس او نامتو جهادي او علمي شخصیت ښاغلي استاد محمد یاسر د زندان او په ځانګړې توګه د امریکایانو لخوا د اسلامي امت د ننګیاریو بچیانو د سرولو او شکنجه کولو په موخه د ګوانتانامو د محبس او په افغانانو د خپرې شوې شیطاني ویرې په باب هر اړخیزه وینا چې دا د تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده د پاملرنې او خوښۍ وړ مو وګرځي. د ګوانتانامو زندان. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد افغانستان مسلمان مجاهد مهاجر مظلوم ولس کا خطاب. ګران ورونو په داسې حال کې چې د اسلام دښمنانو زموږ ستاسو په منځ کې د بېلتون حجابونه او عواید ایجاد کړل چې نشو کولی د نږدې نه ستاسو سره وګورو یا در سره خبرې وکړو او ټول تبلیغاتي دعوتي وسایل او لارې په موږ باندې بندې کړې او د دوی زهراګین تبلیغات په ټول قوت سره جاري دي. ډېر موضوعات دي چې موږ غواړو یې د خپل قوم او خپل ولس سره آزاد مناقشه کړو او مطرح یې کړو. خو متاسفانه چې صلیبي تروریزم زموږ د خپل قوم په منځ کې مانع دی. نه غواړي چې زموږ د حق غږ زموږ خپل قوم او ولس ته ورسېږي. غواړم د دې لنډ واړه او مختصر میکروفون له لارې خپلو مسلمان وروڼو سره نن یوه مختصره موضوع مطرح کړم چې هغه د ګوانتانامو زندان دی. د ګوانتانامو زندان در حال چې د تعداد کیفیت او محتوا له لحاظه ډېر لوی زندان نه دی. نه په هغې کې د بندیانو تعداد داسې حد ته رسېدلی دی چې قابل د ذکر وي، نه په هغې کې د اعمالو او د ظلمونو معیار په داسې انداز دی چې سابقه زندانونه د هغې نمونې نه لري. خو په نفسیتي لحاظ باندې په افغان ولس کې خاصتا
او په عام امت اسلامي کې عامتا د ډار سرور وحشت یو ذهنیت ایجاد کړی دی. زما د نظره دښمن د اولې ورځې نه چې دا زندان په ګوانتانامو کې جوړ کړه او دا یې د قفسونو په منځ کې جوړ کړه، یوه جزیره کې جوړ کړه او د دوی ټول جریان یې او احوال یې په هغو شکل سره په حالاتو سره د تلویزیونونو په واسطه باندې ټول دنیا ته ور وښودله. د دښمن د دې نه مطلب دا وه چې یو نفسي ډار او ترور د خلکو په ذهن کې ایجاد کړه. اگر چې د دښمن خساره د دې کار نه په تبلیغاتي لحاظ تر ګټې نه زیاته وه، په کوم مطلب چې دښمن هم د دې مطلب دپاره دا زندان جوړ کړه، هغې مطلب اثر هم د خلکو په نفسونو کې محسوس دی او هغه اثر څه دی؟ هغه د ګوانتانامو د زندان نه ډار او ویره ده. د دې زندان ویره داسې حد ته ورسېدله چې مجاهدین، مهاجرین، علما نه تنها دا چې د جهاد د قیام او د ازادۍ خبرې نشي کولی، بلکې ډېر ضعیف ایمانه خلک یې د دې ډار دې حد ته ورسول چې د اسلام احکام او مفاهیم تحریف کړه. د ګوانتانامو زندان د شپږ سوو شاوخوا زندانیانو تر اوسه پورې هلته هم د قتل او د جرح واقع ډېرې محدودې دي. د تعذیب جریان یې کوم چې موږ د زندانیانو نه اورېدلی دی، هغه حوادث هم د پاکستان په زندانو، د بګرام او د قندهار په زندانو نه معیار د وحشت پکې کم دی، زیات نه دی. دغه زندان د دغه کمو زندانیانو سره او د دغسې اعمالو سره د هر قوم په منځ کې چې د پل شرقي زندان پکې تېر وه، بعد دې زندان دغه وحشت نه و ایجاد کړی. سوال دا دی چې ولې د هغه قوم چې د پل شرقي زندان پکې تېر شوی وه او د پل شرقي تاریخ یې ټول په سترګو لیدلی او په غوږو اورېدلی وه، هغه قوم چې د پل شرقي زندان تاریخ تېر کړی دی، هغه قوم ولې د ګوانتانامو د زندان نه دومره په ډار او په وهم کې دي چې نن د دې زندان د ډار نه په خپل کور کې د خپلو ښځو د اولادو سره هم د امریکې خلاف خبرې نشي کولی؟ دغه ډار ولې ایجاد شو؟ لومړی سوال دا دی چې دې مختصر ځواب دا دی چې امریکې او صلیبي تبلیغاتي وسایلو د دې د زندان نه من حیث یوه آله د ترهیب، من حیث یوه آله د تعذیب نفسي او من حیث یوه آله د جنګ نفسي د دې زندان نه کار واخیستله او په دې کې د مسلمانانو په منځ کې داسې وحشت ایجاد کړه چې یعنې که څوک د امریکا سره مخالفت او دښمني کوي، هغسې به په قفسونو کې پروت وي لکه هغه خلک چې په قفسونو کې پراته دي. د همدې په خاطر باندې دوی د دې زندان اخبار بیرون ته راوایستل، څونه تقریبا امریکایانو قصدي د دې بهر ته راوایستل تر څو چې د مسلمانانو په اذهانو کې او په نفسونو کې یوه ویره ایجاد کړه. موږ د افغانستان قوم د سابقه جهاد زموږ د اجمالي احصایو په نتیجه کې تقریبا ټول د دورې کمونستانو کې د پل شرقي د زندان 1,20,000 په حدود شاوخوا کې قربانیان درلودل. امتداد د هغه کسانو چې بندیان شوي دي، خلاص شوي دي، بندیان شوي دي، تعذیب شوي دي او زیاته موده یې تېره کړې، هغه خو ډېره دغه احصایه صرف هغه کسان چې په دې زندان کې وژل شوي دي یا په فردي شکل یا په دستجمعي شکل په خاورو ښخ شوي دي، دغه احصایه موږ تقریبا د 1,20,000 شهیدانو په حدود کې د پل شرقي قربانیان بولو. د افغانستان کمې کورنۍ به داسې پاتې وي چې هغې د پل شرقي د تعذیبونو خوند نه وي زبېښلی. کمې داسې کلي کورونه به وي چې په هغې کې به د پل شرقي د زندان د تعذیب د کمونستانو د نوکانو ایستلو، د نوکو د غوښې په منځ کې میخونه ورته کویل او د سترګو د بڼو په منځ کې میخونه ورکول، جوش اوبه پرې ور اچول، داسې کیسې او تعذیبونه یې نه وي اورېدلي. هغه وحشت چې د پل شرقي زندان دی، کومن د دې موقع را نه کړله چې څو ورځې موږ ارام تېر کړو او د پل شرقي د کمونستانو جرایم د مطبوعاتو په صفحاتو کې خپل قوم ته یا دنیاوالو ته ور وړاندې کړو، تقدیم یې کړو، د یوه غم نه په بل غم باندې واوښتلو. خو دغسې یو وحشتناک زندان د دغه ظلمونو سره او د 1,20,000 شهیدانو سره باید هغسې قوم چې دا ورځې تېرې شي، داسې قوم باید بیا د ګوانتانامو د زندان نه په دغسې ډار او نفسي رعب باندې نه وای مبتلا کوم چې اوس دا قوم پرې مبتلا ده. د جهاد خبرې مه کوه، ولې چې بندي بشي. جهاد مه کوه چې بندي بشي. امریکایانو خلاف کار مه کوه، بندي بشي. تبلیغات مه کوه، بندي بشي. نشرات مه کوه، بندي بشي. مضمون مه لیکه، بندي بشي. او که بالاخره مسلماني منع شي چې مسلماني مه کوئ، دې حالت ته راغلو چې اوس خلک د مسلمانۍ پرېښودو ته هم تیار. هغه کمونستانو چې کوم رعب د خلکو په ذهن کې په سابق ایجاد کړی وه چې خلکو به برالان منځونه هم نه کول تر څو چې د اخوان شیاطین تهمت پرې ونه لګي، اخوان شیاطین خلک ورته وایي لمونځ به یې هم نه کوله، هغه حالت اوس هم راغی.
اوس هم د کابل په جوماتونو کې د نمازګزارانو فیصدي ډېره کمه شوې ده او ډېرو خلکو چې د مسلمانۍ د دیندارۍ لافې ویلې د دې په خاطر چې د مجاهد او د القاعده او د طالب تهمت کې ونه لګي منځونه براله نه کوي او ږیرې ورته وخریلې او ښځې په زوره باندې نشي کړی تر څو چې د دی د یو معتدل خیال آزاد خیال مسلمان په حیث ودې ازانده او متبرک وکړي. زه دا یوه غلطي بولم و اشتباه بولم. جهاد د قربانۍ لاره. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله شهادة من صدق قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. که څوک د زړه د شهادت سوال وکړه الله به هغې ته د شهادت درجې ورکړه ولو که دی په خپل بستر کې مړ شي. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د شهادت غوښتل مستحبه خبر ده، مسنونه خبر ده. د شهادت تمنا کول سنت دی. جنګ ته به د شهادت په نیت ورنوځي. د دې معنا دا ده چې په اسلامي مبارزه کې چې یو څوک قدم ایږدي د مبارزې ته به د اول ورځ نه د قربانۍ په نیت باندې ورنوځي، د نجات په نیت باندې به نه ورنوځي، د امتیاز په نیت باندې به نه ورنوځي، د قربانۍ په نیت ورنوځي چې په دې کې شهید شي او د شهید درجې وګټي. یو څوک چې د جهاد او د قربانۍ په نیت کې د شهادت میدان ته ورځي هغه به بیا د بندیخانې نه ویرېږي. یو څوک چې شهادت غواړي هغه به د بندیخانې نه ویرېږي، تعذیب نه به ویرېږي. د الله په لاره کې تکلیفونه تېرول دا د دې لاره ده. ورونو الله پاک ولې د یوسف علیه السلام قصه دا په تفصیل سره کوي؟ هېڅ قصه په قرآن کې په دومره تفصیل سره نه ده ذکر شوې لکه د یوسف علیه السلام قصه چې په تفصیل کې ذکر ده. په دې کې حکمتونه دي، خو یو د حکمتونو نه دا دی چې الله پاک د یوسف علیه السلام د بندیخانې قصه کوي. د یوسف علیه السلام بندیخانې ته ننوتل، ولې بندیخانې ته ننوتله او ولې په بندیخانه کې وخت تېر کړه، دومره وخت یې تېر کړه او څنګه د بندیخانې نه راووتله. دا ټوله قصه قرآن ته د دې په خاطر کوي چې د یو داعي ته بندیخانې ته ننوتل او د بندیخانې تصور په ذهن کې اسانه خبره وي چې الله پاک هاسې حسین نازک بدنه پیغمبر چې یوسف علیه السلام دی په کم عمرۍ کې په نوجوانۍ کې د بندیخانې په تورو تیارو کې واچوله. د ده حسن و جمال د زندان تورې تیارې او تکلیفونه تېر کړل. بیا به پاس له دې نه هم یو مسلمان و داعي خپلې غوښې او خپله ارامي په دې دعوت باندې کریوي چې دا زه د الله په لار کې بندي نه شم. دا به په الله باندې د یوسف علیه السلام نم ګران قدر ګرامي دی چې دا به په هغې تکلیفونو د زندان کې نه ځورېږي. دا د دعوت لاره ده. ما ورته ته ډېرې درس دی چې الله پاک یوسف علیه السلام ته بندي په څه شو؟ بندي په دې نه شو چې یوسف علیه السلام کوم داسې کار کړی و چې هغه د دې وړ و چې پرې بندي شي. په ټولنه کې چې کوم خلکو ورته اخلاق ویل کله اوس په غربي ټولنه کې د یوې ښځې شهوتي خواهش نه وه پوره کړی. اوس هم په غرب کې څه څوک د ښځې تقاضا را دی هغې ته بد اخلاقه او بې تهذیبه وایي. د وزیر د ښځې خفګان سبب ګرځېدلی و، د دې په خاطر په جیل کې واچول شو. یوسف علیه السلام ورته وایي چې رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یا رب بندیخانه کې اوسېدل راته ډېره خوښه ده، نظر هغسې د فحشا ژوند چې زما نه د ښځې غواړي، کوم د ښځو ډله چې زما نه غواړي چې د دې سره د شهوت رانۍ ژوند وکړم، د دې شهوت او عیش و عشرت ژوند د دې نه چې د زندان په تیارو کې پروت وم دا راته بهتره ده. دا تصور په دعا کې نن چېرته ولاړل؟ په مسلمانانو کې دا تصور چېرته ولاړه چې نن د امریکایانو سره په کابل کې د فحشا، د ساز او د سرود، د عیش او د طرب، د شرابو د پیالې او د چینایي انجونو خدمتګارانو په هوټلو کې د ساز او سرود شپې تېروي، د دې داره چې بندي نه شي. دغه تصور په دې مسلمانانو کې چېرته ولاړله چې ووایي چې یا ربه د ګوانتانامو زندان کې په قفسونو کې شپې تېرول راته اسانه دي، نه داسې د فحشا او د شرابو د فجور په مجالسو کې اوسېدل. دا درس خو باید یوسف علیه السلام د دې قول نه دې اخیستی وای. ما ته چا وویل چې ته دا خبرې مه کوه، بندي به دې کړه، احتیاط وکړه. ما ورته عجیبه ده. ما ورته ویل چې یوسف علیه السلام مې زنا ته دعوتوله، هغه ورته ویل چې رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. تاسو ما کفر ته دعوتوله. نو زه غیر له دې نه چې هغه څه درته وایم چې یوسف علیه السلام چې رب السجن احب الی مما تدعوننی الیه، د دې نه راته بندیخانه ګرانه ده، نظر دې نه شته کوم ژوند چې زما نه غواړي. تاسو ما نه دا غواړئ چې زه ستاسو کفر ته کفر ونه وایم. د موجوده حکیمان او د حکمت او د مصلحت دعات چې اسلام کې ډار او جبن او ذلت ته د حکمت او د مصلحت جامې ورغوندي، هغوی زما نه دا غواړي چې د کرزي نظام ته اسلامي جمهوري ووایم. دا ونه وایم چې افغانستان یوه مستعمره د امریکایانو دی، دا ونه وایم چې زموږ ملک نیول شوی دی، دا ونه وایم چې د دې نظام په خلاف جهاد فرض عین دی، دا ونه وایم چې د امریکایانو د طالبانو په خلاف قیام په هر مسلمان باندې فرض دی، واجب دی، قیام دی، دا ونه وایم چې د حکومت سره کار کول ناروا دي، دا ونه وایم چې په افغانستان کې زموږ عزت او عفت تر پښو لاندې دی، دا ونه وایم چې هلته اسلام په خلاف په ځای باندې د اسلامي بیرغ په ځای باندې صلیبي بیرغ ولاړ دی، دا ونه وایم چې د ټولې دنیا د دې نمتي اسلامي نظام
اسلام د ورانولو لپاره اختلاف کړی دی. دا ونه وایم چې هلته زموږ د جهاد مشران د کفر په لمر کې ورلوېدلي دي. دا ونه وایم چې زموږ علما نن د بلعام ابن باورا په مسلک باندې ناست دي، کفر ته اسلام وایي، اسلام ته کفر وایي، او ضلوا وعدلوا په ګمراه کول فتواګانو باندې د ملت ګمراه کوي او د دین تحریفوي او فکر منحرفوي. دا ټولې بدبختۍ وزغمم په دې جرم کې چې دوه بداندي نشم. سبحان الله. 200 جیلونو زولنې 200 زولنې په دې نه راته اسانه دي چې یوه خبر د اسلام په خلاف باندې وکړم. د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه قول را په یادېږي چې د هرقل سره بندي وه، کیل دا وکړه، تعذیب یې کړه، ویې ویله. بیا یې ورته وویل چې صرف رسول صلی الله علیه وسلم ته یوه بده خبر وکړه، موږ به تا د بندیخانې نه خلاص کړو. هغې ورته ویل سبحان الله، څلورې په دې اور کې سېدل او په دې توره راته حلالېدل اسانه دي، نه دا چې یوه خبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان جوړ. بیا یې ورته وویل چې دې نه اسانه خبره وکړه، دومره ووایه چې دا زما په ځای باندې محمد بندي وایي، دا بهتره ده موږ به دې خلاص کړو. سبحان الله. زما د ټول ژوند ټول تکلیفونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د یوه پښه کې چادغای دي دغه ته نه برابرومه، دا څنګه زه تمنا وکړم چې رسول صلی الله علیه وسلم د تکلیف ورسېږي. او خلاصه ټول پیشنهادونه یې چې ورته وکړل، اخر یې دا ورته ویل چې راشه زما سر تندی مه چیکه، تندی مه چیکه، زه به د بندیخانې نه خلاص کړم. هغې ورته تنها مه خلاصوې، که د 400 مسلمانان چې را سره بندیان دي دا هم خلاصوې. ده ورته ویل چې د 400 مسلمانان به هم در سره خلاص کړم. هغې وویل چې دغه تنازل مې هم د دې په خاطر قبول کړه چې کوندوي چې د 400 مسلمانانو د نجات وسیله وګرځم. ورغلم د امپراتور د روم په پټنډه باندې مې لاړې ورټوکوې، دا د ظالم دا ګمان وکړه چې ما چې کلم په تندي باندې خو ما یې په تندي باندې لاړې ورټوکلې، او هغې دغه خبره بنا وګرځوله، زه یې خلاص کړم او 400 مسلمانان مدینې ته چې ورسېدل، حضرت عمر رضی الله عنه وخت وه، ژړل یې چې یا امیرالمؤمنین تباه شوم، هلاک شوم، ما تنازل وړاندې کړی دي دښمن ته، وایي څه دې کړي دي؟ ما د خپل خلاصونو د دې مسلمانانو د خلاصون په خاطر باندې هغې په ټنډې باندې مچي کړی دی، داسې خواهش وکړه، قصه یې ورته وکړه. ای امیرالمؤمنین قسم په خدای د ځان په خاطر مې دا کار نه دی کړی، د دې 400 مسلمانانو د نجات په خاطر باندې مې کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه منبر ته جګ شو او ورته ویې چې مسلمانانو، عبدالله ابن حذافه د دې کار په خاطر باندې 400 مسلمانان آزاد کړي دي د مرګ نه. زه نن د دې تندی مچي کوم، په تاسو ټولو باندې حق دی چې د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی تندی مچي کوي، تر څو چې د په زړه کې چې کوم احساس د کمترۍ پیدا شوی دی، دغه احساس ورک شي د ده نه. هغه مسلمانانو چې دا احساس نه کوله، دومره یې هم نه منله چې کافر ته دغه ووایي. دغه کوم خلک چې نن د اسلام دعوا کوي، په سر پټکۍ په مخ ګیرې لري او د کفر او د بشتت په مزدورۍ کې د اسلام نه دومره تنازلات کوي، د صحابهو دغه کیسې چېرته دي چې دغه کیسې دی تیار د کفر په لښکر کې ولاړ د اسلام په خلاف جنګ کوي. ته دې نه بندیخانه ورته ښه نه وه، ته د ژوند ته دې نه بندیخانه ښه نه وه، ورته زولنو کې ناست وي، غیر مکلف بولي. ګرانو وروڼو، زه دا وایم چې ژوند د څه دپاره؟ که ژوند د اسلام په لار کې نه وي، که ژوند د دین او د هدف په لار کې نه وي، ژوند د څه دپاره؟ څلواره چې د ژوند نه مرګ ښه دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تشرکن بالله وإن فرقت او وزرت، الله سره شریک مه راوړه، ولو که چا ووژل شي او وسوځل شي په اور باندې. نن خلک نه تنها چې د اور د سوځلو د ډار نه او د وژلو د ډار ځای نشته، د ډالرو د ګټلو په خاطر باندې د الله سره شریک وي، د الله دین ته تحریف کوي، د الله د دین دښمني کوي. نو زه قوم ته دا دعوت ورکوم چې نن هر با احساسه مسلمان ته خپل کور زندان او بندیخانه ګرځېدلی دی. تاسو چې د خپل ځانونو په خپلو کورو کې په زندان کې اچولي دي، ځان هم ازادي د فکر، ازادي د قلم، ازادي د بیان، ازادي د کار او ازادي د جهاد اخیستې، او هېڅ قدم د اسلام دپاره کار نشي کولی په دې بانه چې بندي نه شي. په دې نو هغه بندیخانه کې ژوند کول څه دي؟ دښمن خو به دې ته مجبور کړي چې څو عسکر پیرهدار در باندې ودرېږي، ډوډۍ خو به په دښمن بار شي، غیر مکلف خو به شي. اصل حکمت د بندیخانې نه دا دی چې داعي کار ونه کړه. ولې ظالمان علما بندیانوي؟ دې په خاطر چې کار ونه کړه. که چېرته علما د بندیخانې د ډاره خپله کار پرېږدي او کار ونه کړه، د دښمن مطلب دی د پولیسو بندیخانې نه متحقق شو، براورده شو، دا د دښمن سره مرسته همکاري ده. د پرېږده چې د بندیخانې تکلیفونه خو شي. که چېرته ټول خلک دا احساس وکړه، که چېرته ټول خلک د اسلام د دعوت او د جهاد حق ادا کړه، دا ټول خلک به په کومو زندانو کې ځای وي؟ دغه کم خلک چې بندیانېږي دا دغو ډېرو اکثریتونو د بې غیرتیو نتیجه ده چې د خلک بندیانېږي. که چېرته دغه کار چې دغه کم محدود اقلیت کوي چې نن د دې په جرم باندې دی بندیانېږي، دغه د اسلام حق و نعره او جذبه هر مسلمان په
نو دلته به کلي ټول د دې وړ وي چې هغه په بندیخانو کې واچول شي، بازارونه به ټول د دې وړ وي چې زندان ته بوتل شي، جوماتونه به ټول د دې وړ وي چې زندانیان شي، عوام به ټول د دې وړ وي چې په زولانو وتړل شي. هلته به کوم ظالم دا ټول خلک بندیانوي؟ زمونږ په جیل کې پراته په زنځیرو تړلي وروڼه، دغه زنځیرونه د زرهاو مسلمانانو د بېغیرتۍ په نتیجه کې تېروي چې هغوی تخلف کړی دی. هغوی د اسلام حق نه دی ادا کړی. هغوی د زندان نه وېرېدلي دي چې دا نور په زندانو کې اچول کېږي. هر سړی حتما محکوم په اعدام دی او هر سړی به حتما زندان ته ورداخلېږي، خو یا د انسانانو زندان ته یا د رب العالمین زندان ته. که رب العالمین د قبر زندان ته بوځي، هلته به څه کوې؟ هر مؤمن په دې عقیده لري چې حیات برزخ حقیقت دی. پاتې دې ژوند نه موږ یو بل ژوند لرو چې ته دار البرزخ وایي، د قبر ژوند دی. دا ژوند به د دار الاخرت پورې د قیامت تر ورځې پورې دا ژوند موجود وي. دا قبر به د جنت بخښه وي یا به د اور کنده وي. دغه ژوند که چېرته سړي ته د جنت بخښه ونه ګرځي، دا څومره بدترین زندان دی چې انسانان اوس مخ په دې زندان باندې ور روان دي. تاسو خپل الله ته مخ کړه چې تاسو د الله د دې زندان نه ډېر وېرېږئ که د امریکانو د کیوبا د زندان نه ډېر وېرېږئ. ای د زندان وېرېدونکو خلکو، د رب العالمین زندان خو یو ورځ در په یاد کړئ که نه؟ د د سی آی ای او د آی اس آی د استخباراتو خاطر کوئ، د هغې نه ډارېږئ. د رب العالمین کرام الکاتبین چې ستاسو سره شپه ورځ ناست دي، ستاسو اعمال لیکي او الله درته ناظر دی، شاهد دی، په سر باندې ټولې خبرې مار وي او لیکل کېږي، او قادر دی چې تا په مځکه باندې ژوندی نه نباسي، مالک دی، خالق دی، حساب هم درسره کوي. دا د الله د جواسیسو خاطر هم کوې که نه کوې؟ دا د الله د استخباراتو نه هم کله ډار شوی که نه شوی چې استخبارات څه درته لیکي، څه راپور یې درته جوړ کړی دی چې د دنیا د زبانیت سجن، د زندان د تعذیب، د وحشي انسانانو، بې احساسه انسانانو، د کمچینو د لرګیو نه وېرېږئ. آیا د الله هغه ملایکې مې درته یاد دي که نه چې هغوی د الله معصیت نه کوي؟ علیهم ملایکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د هغه غلاظ شدادو ملایکو د عذاب هغه هم تصور درسره شته که نه؟ عقیده درسره شته که نه؟ هغه د ژوند به تر اخره پورې همدغسې وي. بوشي دې هم وار وي او د بوش د مزدوران چې نن د هغې دپاره لاسپیکر جوړ شوي دي او د صلیبي لښکرو کمشینې په لاس کې اخیستې دي، په هر ځای کې مسلمانانو دعا تعذیبوي، ټولې د وار وړي چې دغسې طغاتو فرعینه په ټول د تاریخ کې ځکه ډېر تېر شوي دي، خو د حق غږ یې نه دی خاموش کړی او د دې دعوت جذبه یې نه ده ورانه کړې. تاسو د تشدد به زمونږ په مسلمانانو کې مړاوې د جهاد جذبه د دوه ورې تازه کړه. تاسو د ظلمونه به بیا بېرته د مجاهدینو صفونه جوړ کړه. تاسو د دې ظلم نتیجه وه چې نن په عراق کې په لکاو مسلمانان مسلح شول او په ځان پورې بمونه تړي او د صلیبي لښکرو دپاره د سونې غازي وګرځېدل. ګرانه ده ورته چې دې ملت سره وکړه. د افغانستان په ملت باندې هم د بې غیرتانو ګمان مه کوئ. دا ملت نن قیادت ته ولاړو، دا کاروان نن بېساربانه شو، دا رمه نن بشپنه شوه چې هرې خوا ته لکه میږې غوندې سرسام تراسیمه منډې وایي او دا وحشي لوان د انسانیت د ډیموکراسۍ په نامه باندې د هر خوا نه هر نوع وحشت پرې کوي. تاسو ګمان مه کوئ چې دا ملت ټول ایمان او احساس غورځولی دی. په دې ملت کې ویده زمریان شته، په دې ملت کې زخمي زمریان شته، په دې ملت کې د زمریانو بچیان شته، په دې ملت کې د شهیدانو زامن شته. هغه به د دې ملت انتقام اخلي. دا وطن چې تاسو اوس په امریکایانو آبادوئ، دا وطن چې اوس تاسو په امریکایانو آبادوئ او د دې آبادۍ په قیمت کې د افغاني پیغلو عفت ورته تحفه وړاندې کوئ او د خپل بابا او نیکه د موزیم د تورې د عبرت ټوپک ورته په هدیو کې ورکوئ، د بې غیرتۍ په شکل جزیه ورکوئ. دا د آبادۍ تصور، د غلامۍ تصور تاسو اوس اجنبي تصور دی چې دې ملت ته راوړی دی. د افغان قوم د ازادمنشي دا د دې قوم د خصایصو نه ده. څوک چې وایي چې پرېږدي چې افغانستان امریکایان آباد کا، هغه په حقیقت باندې تاریخ په ټولو غازیانو باندې د محکومیت د جنایت فیصله کوي چې هغو دا جرم کړی دی چې انګریزانو سره جنګ کړی دی چې افغانستان یې ولې داسې نه دی آباد کړی لکه پاکستان چې آباد کړه. افغانستان په ټول تاریخ کې د انګریزانو سره په قاره هند کې غزاګانې نه وای کړې. نن خو د انګریزانو په افغانستان کوم یو خطرېلو خطاهن جوړ کړی وه، نن خو د شلډازو فابریکه ورته جوړه وه که نه، نن خو به ټولې اوسپنې پلونه او سړکونه ورته جوړ وو، څو زړه اپارتمانونه او قصرونه خو به ورته آباد وو. خو دې قوم خپل ټول ځان وران که، وطن یې وران که په دې چې خپل عزت او عزت وساتي. دا د اوس منطق مې د کومه ځای پیدا کړه چې عفت دې پایمال شي، آزادي دې پایمال شي، دین دې پایمال شي، چې سړک درته جوړ شي، چې شرابخانه درته آباده شي،
چې د ډانس کلب درته جوړ شي، چې د ساز تنبور فضا درته برابره شي. دا اجنبي تصور دی. د دجالان دي، منحرفین دي چې د دې قوم رنګ بدوي، نوم یې بدوي. او لاټیان څوک دي؟ لاټیان هغه خلک چې د انګریزانو د پوځ سره به کومک کوله، یا به اول ورکوله، دوستي به ورکوله، یا به مېلمستیا ورکوله، یا به اکمالات ورڅخه، یا به ډوډۍ ورکوله، یا به مرسته ورته کوله. په تاریخ د افغانستان کې هغه کسان چې د انګریزي لښکر سره تعاون کړی دی، هغو ته لاټي تخلص ورکړی دی لاټیان. ما د جګړن صاحب ګلزار خان سره نه دی ملاقات کړی، زه پوښتنه ترې وکړم چې ته چې اوس د انګریزانو سره او د امریکایانو په لاسمان دی د وزارت دفاع معاونیت یې اخیستله، سبا چې وروسته تاریخ لیکل کېږي هغه تاریخ لیک په ستا نوم څه لیکي؟ ته به په کوم قاموس کې ځان د لاټیانو د قطار نه ځان وباسې چې دا تا ته لاټي ونه ووایي؟ لاټي اصلا فاصله بجد لارد نه جوړ شوی و. لارد لقب و د انګریزانو د مشر د خان د قومندان چې کوم د دې قوم لپاره د قومندان تعینولی، امیر یې تعینولی، ورته د لارد دی. اوس هم ورته لارد وایي، قاضیانو ته لارد وایي انګریزان. نو هغه لارد نه دي، لاټ جوړ کړه لاټ. او هغو ته د لارډي نه ده، لاټي دی ورته وایي. همدغه اوس کوم کسان چې د امریکایانو د انګریزانو په لښکر کې یو ځای ورته روان دي او ته مخکې لاره ورته پشي کوي او منډې ورته وایي، جومات پرې ورانوي، د افغانستان شکل پرې پیدا کوي او د افغانستان جوماتونه پرې ورانوي. دا معاصر لاټیانو ته به په آینده کې بل نوم پیدا کوو، ځکه چې د دوی شخصیت او د دوی کارکردګي د هغو لاټیانو دپاره د پیغور د هغه هم فشار نه دي چې دغه حالت کې وخت ونیسي. دویم که ستاسو ځای ژوندی وای، ستاسو ځای به هم دغه کوم حالت چې ترجیح اختیار کړی دی، د دې حالت کې شرمېدلی وای چې دا حالت انتخاب نه کړ. یعقوب خان هم د دې حالت کې شرمېدلی چې دا حالت انتخاب نه کړ، کوم حالت چې ترجیح انتخاب کړی. دغه اجیران او اجنټان زموږ سابقه په تاریخ کې د دې نمونه نشته ده چې کوم دوی کارونه کړي دي. نورونو دا حقایق هغه وخت ملت ته رسول کېږي، په دې حقایقو باندې زموږ د خلکو سر هغه وخت خلاصېږي چې زموږ علما او دعات د طیبان د زندان او د بګرام د زندان او د پلچرخي د زندان نه ولوېږي او دا منبرونه د حق په خبرو باندې آزاد او ګرم وساتي. بند دي چې هغه ژبه چې د حق فتوا نه ورکوي په دې وخت کې، بند دي چې هغه اوازونه چې اوس د غوښمې نه د حق د جهاد فتوا او د تکذیب نارې نه راوځي. تعیشت المنابر ما لم یقال علیه کلمة الحق. سبا دې چې داسې منبرونه چې په هغو د حق فتوا نه ورکول کېږي. ای د افغانستان غیرتي ولسه پاڅه، که د جهاد جذبه نه لرې، که د جهاد توان نه لرې، دغه بې غیرتي خو مه کوه چې ووایې چې زه مظلوم یم، نیول شوی یم، اسیر یم، مظلوم یم، په ما ظلم شوی، زما خاوره دې غصب شوې ده، زما ازادي غصب شوې ده. ای مجاهدینو دعاتو، ای ځوانانو، زندان د اسلامي دعوت مبارزې په لاره کې یوه تربیتي مرحله ده. هر څوک چې دې زندان ته ورځي د زهد په نیت یې ورشي. هلته دې لکه تبلیغیانو د څلورو میاشتو او د کال د تېرولو د دعوت د تېرولو اراده وکړه. هلته دې د زهد اراده وکړه، هغو کې د نفس تربیې لپاره اراده وکړه. البته به الله دې اراده کړي چې په دې زندان باندې زموږ دغه سابقه ګناوې پوه شي. البته زندان به د دې وسیله وي چې خدای پاک موږ د آینده مرحلې لپاره جوړ کړه. البته زندان به د دې وسیله وي چې موږ ته دې خاندان په تکف لاندې تیار شي، د آینده مسؤلیتونو د بوج د زغملو وړ وګرځو. زندان موږ ته په دعوت کې یوه تربیتي مرحله ده، دا عقبه نه ده، دا یوه تربیتي مرحله ده. په دې باندې به تېرېږو او په دې پاټکونو باندې به تېرېږو، بیا به په ځانګړي امتحان ته ورځو، بیا به هلته د شهادت په منار باندې په پلاو باندې ورخېږو. د زندان نه مه وېرېږئ، نه د زندان تمنا کوو او نه د زندان نه وېرېږو. او دغه صحابي قول وایي ټولو ته: لا أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب في الله مشرعي. باطن نشته دی چې وخت د الله په لار کې وژل کېږم چې په هر طرف باندې مې وژني ومل مې دی کا، په هر طرف مې چې غورځوي ومې دی غورځوي. چې وخت مې لار د الله په لار کې وي، وژل مې د الله په لار کې وي، مرګ مې د الله په لار کې وي، په کوم طرف کې وژل کېږم مرګ شم، په کوم طرف کې اچول کېږم ودچول شم، په کوم زنځیر کې تړل کېږم ودتړل شم، په کوم اور کې کبابېږم کباب دې شم. خو د الله دا ولکن عافیتک هی اوسع من ذنوبک. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طایف دعا ټولو ته ورته یاده وه: الهي که ته راباندې ناراضه نه وې، دغه تکلیفونه چې دا په ما باندې تېرېږي د دې نه مې باک هم نشته. ولم تكن على سخط فلا أبالي. كصادقانا خدای ته ناراضه نه وي راځنې باک مې هم نه کوي، داسې چې کېږي ویشتل کېږم او وینه مې تویېږي. ولکن عافیتک هی اوسع من ذنوبک. خدای خو د عافیت ستا زما ته ګناه ونه کړه راکړې. د افغانستان غیرتي قوم او دا تریالي قهرمانان دا د دې غلامو لایق نه وو چې داسې معامله ورسره وشي. غلامان او اجنټان داسې په ملک باندې حکمراني وکړه. خو البته د الله په دې کې حکمتونه وي چې دا دوره هم تېره شي.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. د جنت لاره په سختیو پټه ده او د دوزخ لاره په خوندونو پټه ده. که د جنت په لار کې د سنګر سختۍ ونه زغمې، د ځان سختۍ ونه زغمې، د کروزو د باروتو په دود باندې به دودګان نه شي، د سنګر په ګردو د تیز سرې نه شي او په دې وینو باندې سور نه شي او د زندان په کړیو باندې ونه ځورېږي، زخمي نه شي، وږی نه شي په دې لاره کې، ونه ډار شي، په تکلیف نه شي، نو ته به کومې سختۍ د جنت لپاره تېروې؟ هم شهید هم غازي هم صحیح سلامت شکور نه دا منطق خو د کابل د مجاهدینو منطق ده چې مجاهدین هم دي، د جهاد رهبران هم دي او پیران او شیخان او ملایان هم دي، علما هم دي، بزرګان هم دي، مدرسین هم دي، استادان هم دي، پروفیسران هم دي، د امریکا اجنټان هم دي، د صلیبي لښکرو په شاک کې ولاړ دي، د سروي سره هم کار کوي، د نړیوال یهودي صلیبي خلاف په شان کې ولاړ دي، اسلام په خلاف جنګ هم کوي، د طالبانو د مرګ او د ژوبلې فتوا هم ورکوي او جنت ته به هم ځي او مجاهدین هم دي، مهاجرین دي. ماشاءالله څه منطق ده؟ په دې منطق باندې به ملت قانع کوي او په دې منطق به خوشحاله وي چې الله ته به ودرېږي، په دې سترګو به وګورئ هلته ويرونه بعيدا ونراه قريبا. زر د هغې ورځې انتظار وباسئ چې الله هم د صلیبي لښکرو په لاس باندې رسوا کړه او پښیمانه وئ او د ندامت منزلې په غاښونو باندې شتوئ او هلته لاس کټوئ، بیا به هېڅ اثر نه لري. نن دا ورځ ډېره نږدې درته کتلې ده چې الله به دا ظالمان اول په تا باندې مسله کوي. ما د استاد سیاف د خولې نه دا حدیث د ده د بیانونه ډېر راته یاد دی چې ویل به چې من اعان ظالما سلطه الله علیه، څوک چې د ظالم سره همکاري وکړه اول به خدای دا ظالم په ده باندې مسله کوي. زه نن د ده نه سوال کوم چې دغه عون کومک چې ده د امریکایي لښکرو سره وکړه، دا کومک چې ده د صلیبي لښکرو سره وکړه، دغه کومک چې ده د فرضي د ظالم او اجیر حکومت سره وکړه، دا ظالمان چې د ده کومک او د دې مقاومت شمال په بریالیو مټو باندې د ده په تعبیر سره راغلی په ملک باندې مسلط شول، د کوم جرایم چې نن په ملک کې کوي دا ظالمان چې د دوی په کومک باندې قدرت ته ورسېدل، آیا د دې حدیث په مصداق باندې به دا ظالمان خدای د دوی په سر باندې نه مسلطوي؟ انتظار وباسئ د دې ورځې. رسول صلی الله علیه وسلم دروغ نه دي ویلي، کوم حدیث چې تا ویلی وه هغه د صحیح ویلی وه، د نورو په حق کې دې لیدلی وه، د خپل ځان په حق کې هم وویل. ما یوه ورځ ورسره مناقشه کوله که دا خبر مې آر وی مې رسېدلی نه شم، پیغور نه در کوم، څخه نه در زده کوم، د یو دردمن مسلمان په حیث باندې دعوت در کوم چې اوس هم د توبې دپاره موقع لرې، اوس هم څو ورځې د ژوند په اختیار کې شته توبه وباسئ او د دې جرایمو نه د الله نه او د ملک نه معافي وغواړئ. ما ورته ویل چې طالبانو سره جنګ مه کوه، ما ته ویل یاسره که د طالبانو سره جنګ مستحب وای ولا که ما کړی وای خو واجب یې بولم، د طالبانو سره جنګ که مستحب وای ولا که ما کړی وای خو د طالبانو سره جنګ واجب بولم. ما ولې واجب دی؟ شیخ الحدیث صاحب حدیث راته وویل چې من قتل دون ماله فهو شهید، څوک چې د مال په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی. طالبان زما نه زما اسلحه اخلي، زما نه زما مال اخلي، زه د خپل مال او ځان نه دفاع کوم او د دې لاره کې که زه مړ شم زه شهید یم او د هغو وژل راته واجب دي. او پرون په خپلو لاسونو باندې شیر عالم ته وظیفه ورکړله چې د جهاد هغه د شهیدانو د وینو ثمرې مرمۍ ګولۍ راکټونه د DDR موسسې ته ورسپاري. دا د اصلي په خاطر طالب سره جنګ کوله، خپل مقاومت مقدس مقاومت بلله. زه نن درته وایم چې دغه حدیث نن د امریکایي په مقابل کې د سترګو ته ودرېږه که ونه درېږه چې من قتل دون ماله فهو شهید. هغه فتوا ده چې د هغې فتوا په نتیجه کې پرون تا د هغې سره د طالب په خاطر جنګ فرض بلله، واجب دی بلله، ځکه چې ستا نه اصلاح غواړي. نن کومه واحده ته وشوله چې نن دغه اصلاح په خپله خوښه باندې مجاهدینو ته نه ور تسلیموئ او د امریکانو ته ور تسلیموئ. الله د پروني انحراف جزا درکوي چې دغه حالت مبتلا کړی. خو ګورئ موږ څو ورځې په جهاد کې درسره تېرې کړې، والله سم دغه کفر په تاسو ولورېږي چې د کفر په لمن کې پراته وئ او په دې ځای کې واقع وایه. کله درته فاطمه جیلاني پیغورونه درکوي او کله درته سیما ثمر اخبارونه درکوي او کله ملل المتحد د مجرمینو جنګ بولي او محاکمه کوي او کله کمونستان علومي درته پیغورونه درکوي. ګورې ته د ټولو نه والله چې زولنې اسانه دي، قسم په خدای باندې چې سل وارې په سل زنجیرو کې تړلې شوي نه دغه پیغورونه. زه دا وایم چې که ما غوندې یو څوک چې زندان یې نه دی لیدلی د زندانه ووېرېږي، استاد صاحب تا خو وکړه د پولیس چوکۍ تعذیب در کړی، ته څنګه نن د زندان د ډار نه دغسې پیغورونه زغملی شې؟ ته څنګه د زندان د ډار نن دغسې بې غیرتې ورځې د کفر په غېږ کې تېرولی شې؟ ته څنګه نن د تحمل کولی شې چې ته ژوندی یې او په افغانستان باندې صلیبیان حکومت کوي؟ ته څنګه د تحمل کولی شې چې نن هلته د افغانستان زمینداري د صلیبي لښکرو په لاس کې وي او ته ژوندی وې؟ آیا د دې ژوند نه شل وارې مرګ په خاورو لاندې بهتره نه دی؟ شرمېږم پې چې در ویلېږم په لیدلو
که ما سره اوس پوره فایل دغو جناکیانو پراته دی چې امریکایي عسکرې په داسې تجمید جنسي ترایې کوي په مسلمانانو په پیغلو په ښځو باندې که نه وي لیدلې د انټرنېټ ته یې واخلئ هغه مسلمانې پیغلې چې په هغوی باندې د امریکایي لښکرې د تجمید ترایې کوي هغه مسلمانې ښځې چې د هغې سره په بیکګراونډ کې هلته جنسي ترایې کېږي هغه مسلمانې پیغلې چې نن په کابل کې د هغې سره امریکایان جنسي ترایې کوي هغه هلکان چې د لواطت نه په شفاخانو کې بستر شول دا ټول ستاسو په ضمیر او ستاسو په وجدان کې ستاسو دغه تلخه دومره هم نه ښوروي چې یو زندان منلو ته تیار شئ زندان ته به ورځئ او په دې زولنو به تړل کېږئ که د امریکایانو زولنې ونه منلې نو د زبانیة العذاب زولنې درته تیارې دي في سلسلة ذرعها 70 ذراعا هذا زنجير شعر ذرعه 70 ذراعا خذوه فاسلكوه ثم الجحيم صلوه هذا زولنې شته هغه زنجیرونه شته هغه نه ووېرېږئ ګورئ ستاسو پیغور باندې ستاسو پیغور موږ ته پیغور دی تاسو موږ د کندو داغ شئ تاسو نه موږ خلکو ته دښمنانو ته نن سترګې نه لرو تاسو نن د کفر دپاره حجت شوئ الله په خاطر درته دعوت درکوم چې اوس هم د جهاد اعلان وکړئ او د زندان منلو ته تیار شئ څه به وشي خو پیسې به هم په بانکونو کې درځنې ولاړې شي او تاسو په بندیخانو کې واچول شئ څه به وشي د شیخ عمر عبدالرحمن ملګری به شي په بندیخانو کې نیته چې یوه کاله پل شرقي کې تېر شول یوه کاله نور د امریکایانو په جیل کې به تېر شي ګوره دغه دا ټول زندانونه تېرېدل بهتره دي نه یوه لحظه د هغې د ذلت موقف تېرېدل چې اوس تاسو پکې واقع او کوم مجاهد مهاجرونه چې نور بل ځای دي ورنو خلک ولاړل بندیخانو ته کیوبا بندیخانه هم تېره کړه بېرته راغله شهیدان هم شوه دغه بندیخانې به اخر داسې ماتېږي لکه پل شرقي چې مات شو دغه د ظلم وحشت دوره به داسې تېرېږي لکه د کمونستانو د ظلم وحشت دوره به تېره شي دغه د غرب دیموکراتان به د ملک ته دغسې په خړو سترګو ولاړ وي لکه کمونستان چې پرون ملت ته په خړو سترګو شرمېدلي ولاړ وو خلکو ته مخ نه درلودله خو اوس د دې ملت او د دین او د وطن په حق کې تجاوز مه کوئ که دا ټول نه شئ کولی که د جهاد غیرت نه لرئ که د زندان د تېرولو غیرت نه لرئ نو بیا ډېره اسانه خواهش درځنې کوم د خدای په خاطر دین خو مه تحریفوئ داسې ووایئ چې موږ بې غیرته شوي یو د دین غیرتي دین دی خپل دغه عمل ته خو مه توجه کوئ د خپل ځان د براعت دپاره اسلامي فکر مه تحریفوئ د خپل ځان د براعت دپاره د دین مه بېغیرته کوئ د خپل ځان د براعت په خاطر باندې د ځوان نسل مه ورخري کوئ ولې که چېرته د کفر تر سیرت لاندې دغسې آزاد ژوند تېرول جایز وای لکه تاسو چې تېر کړئ نو جهاد ته ضرورت څه وه که چېرته د کفر په سیطره باندې ژوند تېرول دعوت کول شپې تېرول جراید او اخبار چلول تدریس او مدرسې چلول جایز وي او دا د اسلام په قاموس کې وي نو جهاد د څه دپاره هجرت د څه دپاره که د جهاد د هجرت مدرسې د څه دپاره د ځان وژل د څه دپاره شهادت د څه دپاره خو یوه غلامي به ټول منو او دغه به دې خورو بیا د تکلیفونه تېرول د څه دپاره د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې یو فرق دی بس احساس مړ کړه دغه مې خوره احساس مړ کړه ضمیر مړ کړه مزې کوه چرچې کوه خو دا ټول تکلیفونه چې میړونه په تاریخ کې تېروي ځکه چې ذلت نه شي زغملی مزدوري نه شي زغملی د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې صرف یو احساس فرق دی صرف یو احساس فرق دی که دا احساس د آزاد سړي نه واخلې د غلامۍ احساس پکې واچوې دا د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې فرق نشته نو داسې نه وایم چې څه وکړئ زه داسې وایم چې دا ټول د غیرتۍ زغمل په بندیخانې نه اسانه دي دا اوس یو خط د عراق د جیل د بغرای بندیخانې نه مسلمانو جنکۍ رالېږلی دی یوه پیغله وایي چې مسلمانانو زه باکره پیغله وم زما ته نن په یوه ورځ کې 9 ورځ جنسي تېری کېږي ای مسلمانانو نن زما معتصمات چې راکوم څوک یې راګاروي استاد صاحب چې پرون د جهاد په وخت کې د طایف په مؤتمر کې د اسلامي ملکونو د مشرانو په مجلس کې د یوه معتصمه شعر ویله او مطلب یې دا وه چې دغه احساس په اسلامي مشرانو کې پیدا کړو نن دا د یوه معتصمه غږ نن استاد صاحب رباني او مجددي او پیر صاحب او نور د جهاد مشران چې هلته ځان د جهاد مشران بولي او د جهاد دوره یې تېره کړې ده نن هغو ته دغه غږ پورته کوم چې دغه پېغلې چې دغه وا معتصمه چیرې کوي په تاسو کې ضمیر ګرم مړ شو د شهیدانو په قبرونو شرمېږئ لکه شرمېږئ که نور نه وي د مشرقو بیرغونو ته خو وګورئ چې په څه باندې مړه شول په څه باندې قرباني شول ای د افغانستان غیرتي ولسه ای د دې ملک غیرتي زامنو
پاڅئ د زندان ویره د خپل زړه او د خپل فکر نه وباسئ د دار ثقافت مات کړئ د نن چې دار درسونه ورکول کېږي د حکمت په نامه باندې د نن چې د دار او د خوف درسونه ورکول کېږي د احتیاط په نامه باندې دویم چې دا کوم حکمت دی چې وطن غصب شوی وي ناموس د تر پښو لاندې وي جومات دې ورانېږي علما دې وژل کېږي پېغلې دې په زنځیرونو کې په زلزلو کې په زولانو کې پرتې وي او موږ د ژوندي څه به نه وایي ځکه چې احتیاط وکړو حکمت همدغه دی زه وایم که ډېر وخت هم په ارام ژوند کې تېر کړه د حکمت په نامه باندې راځئ څو ورځې د زندان هم د حکمت په نامه تېر کړئ عجیبه دا ده چې ستاسو ډار به حکمت وي ستاسو بې غیرتي به حکمت وي ستاسو ناموس فروشي به حکمت وي ستاسو د دښمن سره کار کول به حکمت وي مصلحت وي او موږ د وطن د ازادۍ دپاره جهاد به دا به تهور وي دا به بې احتیاطي وي زموږ زندان ته به په لوړو سترګو تګ باندې دا بې احتیاطي وي دا به جنون وي یم چې دغه پښتانه چې سابق تللي وو هغه د پښتنو احساس څه شو چې وایي چې په وینو کې لاسپات په پات کې ښه یم نه د سرو زرو په تخت باندې دې پته هغه شاعر څه شو د زموږ ادیبان او د زموږ شاعران چې نن د منګي د ګودر او د نارې ملا خبرې کوي او نن د ملک په ټول ازادۍ سترګې پټې کړي دي د دې قلمونه د مات شي چې نن دوی په خپلو مینځتو کې دا خبره نه کوي چې افغانستان مستعمره دی بیا د دې شاعر احساس دی بند شي په احساس یې د اور ولګي چې په افغانستان کې به د وینو څراغونه روان وي د مجاهدینو او دی به د ګودر غاړه ښایي دی به اوس هم د منګي د ګودرو تورو زلفو په خیال کې وي دا د استعمار ګداګان دا زموږ د ضمیر دا زموږ د وطن د ادیبانو نمایندګي نه کوي قلم د مات شي چې پکې احساس نشته هغه قلم د مات شي چې نن د افغانستان د ازادۍ دپاره په کاغذ باندې خپل نوک نه څرخوي هغه احساس د خاورې شي چې نن د وطن د ازادۍ دپاره دی غمجن او سرګردانه نه دی دغه ځواني دې مخوا شي چې د وطن په دې سختو ورځو کې دی په لهو لعب باندې شپې تېروي سل وارې زندانونه چې دغسې د لکه شپو تېرول راته اسانه زندان موږ ته یوه مدرسه ده زندان موږ ته یوه تربیتي دوره ده زندانونه به تېروو او زندانونه به ماتوو زندان نه راوتلي خلک چې اوس تاسو ورشئ وګورئ ګوانتانامو زندان نه چې کوم راوتلي دي هغوی احساس څنګه دی د امریکانو ته دعوت ورکوم ورشئ هغه ټول خلک چې تاسو په کیوبا او په باګرام نورو کې تعذیب کړي تاسو ورشئ وګورئ چې کوم یو هم تاسو د هغوی جذبه قوي کړې ده که د هغوی جذبه ناکامه کړې ده هغوی ټول په ښه حالت کې راغلي دي چا قرآن حفظ نه و قرآن یې ثابت کړي څو نفره دغو بندیان زه پېژنم چې د کیوبا نه راغلل او پاسې جیل نه بېرته میدان د جهاد ته ولاړل شهیدان شول زندان زموږ عزم نشي ماتولی دا زولنې زموږ د جذبې نه خاورې او ګردونه پاکوي د ستاسو دغه تعذیبونه د زموږ کې مړاوي عزایم را تازه کوي دا به موږ ستاسو په دښمنۍ کې امیر کرک جمع کوي د نفرت درس خو تاسو ورکوئ غرب د نفرت درس ورکوي چې باید موږ د هر کافر سره کرکه وکړو د هغو سره دښمني وکړو ځکه دا د دې د غربي دیموکراسۍ ارمغان و چې موږ ملت ته یې راوړله دا اوس چې په مدارسو باندې تخت تاج کېږي ځکه چې دوی دهشتګردي ایجاد کړه زه دغو ټولو خلکو نه پوښتنه کوم چې دا امریکایي مجرمین چې په افغانستان کې د سپین ږیرو خلکو سره لواطت کوي او په عراق په افغانۍ په سجن کې هغه څه قصې وکړې چې انسانیت ترنه شرمېږي دا مجرمین کومې دانشګاه تربیه کړل دا مجرمین په کوم پوهنتون کې وروزل شول دې ته د دې جرم اجرام درس چا ورکړله ولې دغو د استاد نه پوښتنه نه کوي استاد داسې مجرمین ولې راوستل نن غربي دیموکراسۍ ولې نه محاکمه کېږي چې د دوی د تمدن ثمره د بغرایب د بندیخانې د کندهار د جیل او د بګرام د جیل ثمره وګرځېدله نن د غربي مفکرینو نه ولې سوال نه کېږي چې دوی زموږ ملکونو ته سادیزم او ایډز مرضونه راوړل کوم تمدن دوی موږ ته راوړی دی چې موږ دغو تمدن د دوی د تمدن نمونه وبولو دغه وحشت چې دوی نن پر عالم اسلام کې راوستله د کوم اخلاق چې د دوی لښکرې نن دلته د دوی نمایان کېږي دا د کومو پوهنتونونو انتاج دی د کوم کمپیوټر او د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ ثمره ده چې دغه تمدن موږ په هغو باندې وګورو غربیان په کوم شي باندې پورته ګوري چې نن د اسلام مدرسو ته په کرکه او د اتهام په ګوته باندې ګوري غربیان د ایډز په ماره شرمېږي که د سیکشوال ایجوکیشن باندې شرمېږي غربیان د نارینه د ازدواج همجنس ازدواج په ثقافت باندې پورته ګوري او که نه د ایډز په مرضونو باندې پورته ګوري غرب خو د نن کینې نن په ازاده فضا کې چې د خلکو سره قیام وکړه زه د غربي دیموکراسۍ ته د غرب ګډاګیانو ته د هغوی مزدورانو په ټولو ته چیلنج ورکوم ځکه رښتیا تاسو په دیموکراسۍ باندې معتقد وئ تاسو د افغانستان مجاهدینو ته د افغانستان اسلامي امارت کارکنانو ته غازیانو ته تبلیغاتي ازادي ولې نه ورکوئ په دې جرم باندې چې مفتي حکیمي د مجاهدینو خبر وایي کارځای
د پاکستان حکومت اعتراض کوي چې دا ولې پرېږدي چې دلته د جیو په مجله کې یو افغان د یوې مجلې سره مصاحبه وکړه دا جرم ولې تکرار شو دا د دیموکراسۍ شاګردان دي دا دیموکراسي ارمغان دی چې دا دیموکراسي به یو ملک واچوي بمبار به پرې کوي سروروي به یې جوماتونه کورونه به وړنګوي او د دې ملک خلک به د دې حق هم نه لري چې د یو مجلې سره مصاحبه وکړي یو تلویزیون سره مصاحبه وکړي همدغه ازادي ده چې بس دغې نارې وایي چې دا ازادي موږ ملکونو ته راوړله د غرب دا د سکس او ډرګ زمن د کله ثقافت لري د کله ایډیالوژي لري د کله اخلاق لري دا خو د پیسو د ډالرو د اسلحو د کروز په زور باندې نن په دنیا باندې غورم پش شروع کړی د یوې خوا بلې خواته او دا زور به یم خدای نامراده کړه د ثقافت به دغه سیاست او پالیسي به دوی ته دښمنان زیاتوي دغه پالیسي ثقافت به دوی په خلاف باندې نفرت پیدا کوي دغه ثقافت او کاروي به دوی په خلاف باندې زموږ ځوان نسل کې د انتقام احساس پیدا کوي او د دوی مشکلات په آینده کې لا زیاتېږي د افغانستان ټولو غربیانو ته د دغې منبر د لارې اخطار ورکوم که غواړئ کومه معامله چې غواړئ چې سبا موږ ستاسو سره وکړو نن د خپل قوم سره همغه معامله کوئ د افغانستان خلکو غربي کفر ته هغه سترګه نه کتل چې کمونیستي کفر ته یې کتل خو نن کوم کارونه چې تاسو غربیانو وکړل کوم بد اخلاقۍ او فحشاوې تعرضونه چې تاسو وکړل کومې بې غیرتۍ بېناموسۍ چې نن تاسو په افغانستان کې راوستلې نه د خلق په تاریخ کې هغه تېرې دي نه د پرچم نن خلقانو پرچمان ستاسو په کارکردګیو باندې شرمېږي تاسو فکر کوئ سبا به موږ ستاسو سره خلقانو پرچمان نه ښه معامله وکړو فانتظروا انا منتظرون الله پاک لښکرې به راځي او هغه به د ټولو حوادثو یکایک پوښتنه کوي د دې انتقام به اخلي دا ملت مړ نه دی او په دې ملت کې تر اوسه ضمیر شته په دې کې د اسلام جذبه شته په دې کې تر اوسه پورې هغه د شهیدانو وینې دغسې نه دي شوي چې ټولو په ډالرو باندې خرڅه شي الله اوسې ورځې راوستلې چې خبیث و طیب سره تصفیه کا او الله دې سره جدا کوي وروڼو زندانونه مات کړئ که زندانونه نشئ ماتولی زندانونه ډک کړئ زندانونه مدرسې جوړې کړئ زندانونه په داسې حال باندې ډک کړئ چې کافر تاسو ته د زندان د کاله کولو ځای پیدا نه کړه زندان نه مه وېرېږئ زندان ته ننوتو ته دومره خلک تیار کړئ چې د جیل پاسدار د هغې د ساتنې نه عاجز وي زندان ته دومره ځوانان وروځئ چې حکومتونه د هغوی ته د زولنې پیدا نه شي کړلی دا د اسلام زمن ډېر دي د اسلام میندې تر اوسه نه دي کنډې شوې چې داسې نارینه وروځي چې هغه د زندان او د زولنونو نه وېرېږي دا د ډار ثقافت دا د احتیاط ثقافت دا د مصلحت پرستۍ ثقافت دا د دنیا دوستۍ ثقافت دا د دنیا محبت ثقافت دا مات کړئ دا ډډې وړې کړئ دا د زړه نه وباسئ د قربانۍ میدان ته د شهادت میدان ته د زولنو او د زنځیر میدان ته راووځئ او په دې وینو کې بیا جذبه پیدا کړئ په دې بدنام قوم کې بیا صادقه غیرتونه راوپاروئ دا لوېدلي بیرغونه بیا پورته کوئ او دا رنګ وهلې اسلحې بېرته تیارې کړئ د خاور نه راوباسئ او په انګرېزانو باندې سابقه تاریخ را تازه کوئ زه د دې ورځو انتظار لرم دا ورځې به انشاءالله خدای داسې په سترګو راویني لکه د سره قصر د کرملین د شکست ورځې چې راولیدلې زه د دیوار برلین د څنګه ولاړ وم هغه ځوانان چې په ماحول وته مې دا خبره وکوله چې داسې ورځ به راشي دا دیوال به ړنګ شي ما تصور نه کوله چې دیوال برلین به زما په ژوند کې خدای ړنګ کړه خو ومې لیدلې هغه ورځې زه اوس هم ځوانانو ته د دې زیری ورکوم چې خدای به قصر سفید همدغسې وشرموي خاکسار مې کا لکه نن چې کرملین خاکسار کړی ذلیل کړی دی او الله به د دواړو ښځو شرمولو امتیاز د افغانستان زلمیو مجاهدینو ته ورکوي البته د یوه شي باندې باید اعتراف وکړم چې د امریکایانو په خلاف د جنګ جایزه زمینه عراقیانو واخیستله او دغه اوله جایزه دوی واخیسته او موږ هم د هغوی په اثر باندې روان یو کوشش کوو چې انشاءالله ورسره مسابقه فی الخیر وکړو او انشاءالله که دوی نه که وړاندې نه شو نه به کمیږو او زر دي چې دغه جنازې د دې ځای نه هم داسې ور روانې شي لکه د عراق نه چې ور روانې دي موږ په مطبوعاتي تعظیم اعلامي کې ژوند کوو موږ د غازیانو قسم څوک نه اروي موږ د شهیدانو قسم څه نه دي اورېدلې کومې جنازې چې د دې ځای نه په افغانستان کې مړ کېږي هغه په کښتیو کې د کراچۍ د لارې وړي د عراق د مړو سره یو ځای کوي تر څو چې دنیا په دې خبره نه شي چې د افغانستان نه هم د امریکایانو مړي ورځي دلته هم تر اوسه پورې جهاد جاري دی او دا به لا ګرمېږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الله ستا دپاره مې دا خبرې وکړې دښمن یې د هم واروي چې زړه یې پرې کلک وچوي او دوست یې د هم واوري چې پرې خوشحاله شي او بې غیرته یې د هم واوري چې په زړه کې یې لږ احساس جذبه او ضمیر ویښ شي وصلی الله علی محمد وآله وسلم